بیا تاسو راولاړ یم زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم خاص کر دلته چې کوم زموږ مشران همزولي کشران راغلي دي ناست دي او بیا خاص کر شیر اکبر خان او د هغه چې څومره ملګرتیا ده بختیار علي خان نن صلاحالدین خان موږ سره شامل شو اشتمن خان نمونه ډېر دي ظفر خان دا ټول چې موږ سره شمولیت کوي نو دوی د پاکستان تحریک انصاف کې هر کلم او مبارکباد ورته پیش کوم زما ورونو هر څه تاسو ته پته ده هر سړی خبر دی د سوشل میډیا دور دی او زموږ نه مخکې خبر شوی بختیار علي خان خبره وکړه زه بختیار علي خان ته وایم چېره زما سره د دې خلکو دا چې کوم هم پسې خبرې کوي د دې ټولو کرتوتونو ما ته معلوم دي او دوی د پوندو نه والا د سر د ویښتو پورې پېژنم دا ټول ما سره چې راغلي پاتې شوي دي خو خبره الله تعالی فرمایي وایي ته زما په انسان پرده واچوه زه په تا باندې پرده واچوم زما تربیت هغه نه دی شوی یعنې قسم په خدای چې په دوی باندې ما شروع کړه نو د مخته خو قابلان به هم دی زما د سټنډرډ نه دي زما د مقابلې نه دي زه بختیار علي خان ته یم تاسو ټول ته یم په دې خبرو ځان مه خفه کوئ قابلې به تېرېږي او د کوڅو اصلي باسي غاپي غپ غپ دې کوي که نه دا درې څه دي بیا وایي let them park وایي چې غاپي زه په دې خبرو او په دې خلکو وخت ضایع کول نه دي پکار د څه مقصد لپاره موږ راغلي یو مقصد څه دی امن ترقي خوشحالي د بختیار علي خان په شمولیدي جلسه کې مو ویلو نن چې دا کوم شمولیدي پروګرام دی په دې کې هم زه تاسو ته وایم خبره دا ده زموږ مقصد دا دی چې د خاورو خدمت وکړو 9.5 کاله مو حکومت کړی دی ازمېر یې څوک نه ازمي موږ چې دی 9.5 کاله دور پروت دی ستاسو مخامخ که موږ مو خوښ یو زموږ د ترقۍ د خوشحالۍ د دور نه مطمئن وایي زموږ په تله کې به ګټې واچوئ او ګناه دا غله ډاکوان او دروغ د وعدې چې کوي دا مو خوښي ستاسو خپله مرضي ده دا اختیار خو تاسو سره دی په یو بیلټ پیپر د کاغذ یو دومره ټوکړه وي خو ډېره قیمتي ټوکړه ده ځکه چې په هغې به تاسو فیصله کوئ او الله تعالی به ستاسو نه تپوس هم کوي ګالم ګلوچ هغه سیاست ختمول غواړي ګوره دا ټول موږ یو پښتانه وروڼه یو د یوې خاورې د یوې صوبې سره د یو ملک سره زموږ تعلق دی او دلته روایت د پښتنو بدلي راشي بایجانه ودرېږه په دې سټیج باندې خپل منشور خپله څه ایجنډا څه خبره وښایه دې خلکو ته چېرې زه په اقتدار کې راشم نو زه به دا کارونه کوم او په اقتدار کې چې ومه نو دا مې دله کړي دي ته خلکو ته دا وښایه د دې خبرو نه څه جوړېږي چې راځې او ودرېږې شروع د تقریر هم په پرویز خان اپما کې او ختمه هم په پرویز خان اپما باندې کې د دې خبرو نه څه جوړېږي دا خلک هوښیار دي دا خدمت غواړي د مهنګایي دور دی دا ارزاني غواړي پټرول ډیزل ګران دي هغه ارزانول غواړي بجلي ګرانه ده هغه ارزانول غواړي خلکو ته د صحت سهولیات ورکول غواړي ایجوکیشن ماشومانو ته ورکول غواړي د روډ انفراسټرکچر ټیک کول غواړي ریفارمز ورکول غواړي او الحمدلله په خپل دولي حکومت کې موږ ډېر زیات کارونه کړي تاسو نه او بیا به درم کوو انشاءالله چې بله موقع راشي او دا د سټیج د درېیم په ګولاو غونې دا ټول خلک واوري دا روان حکومت په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان دی دا پرویز خان به وزیر اعلی او انشاءالله په مرکز کې به زموږ ټیک ټاک حصوي نو خدمت نه به نه پاتې کېږي خدمت به درته کوو او مشر دی پته ده ورته چې حکومت به څنګه چلې او د خلکو خدمت به څنګه کوې نو زه در ډېر وخت نه اخلم کوم کارونه چې موږ مخکې کړي دي هغه هم سره دلته روان دي او انشاءالله چې کوم په پلانینګ دي هغه به دم په چې کله انتخابات شروع شو الیکشن ډیټ اناونس شو او چې څه د هغې طریقه کار یې هغه شروع شو بیا به جلسې کوو انشاءالله په هغې به د خپل منشور ښایو چې مخکې دا او اوس به دا نو زه ستاسو ډېر ټایم نه خرابوم ټایم هم شارټ دی پرویز خان به هم خبرې کوي مشر دی چې ټولو موقع هغې له ورکړو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده باد